علیکم ورحمت الله وبرکات ملګرو لکه څرنګه تاسو ته پاته ده چې لیاقت مومند د خپل افیشل پیج نه یو اصلاحي ویډیو پیغام جاری کړی وو. هغې کې ډېرې ښې خبرې وې، ما په خپله وکتو، ما په هغې باندې کمنټس هم وکتل. نو هغې سره بالکل دومره ښه دومره عزتمند سړی چې ما بالکل په سوشل میډیا باندې نه دی لیدلی. نو هغه دغه ویډیو شیر کړې وه، دغه تاسو لږ وګورئ. جوړ بازار کې جی صرف یو میسج ور جی ماشاءالله جیل خب صحیح پوزیشن دی په خوراک ستا کار څه پکې توله ملاوي نو دا چې کوم دی لیاقت مومند دا هر څنګه کارم کولی شي. الحمدلله مونږ هر یو کارم کولی شو، خو په دې وجه یې نه کوو چې الحمدلله مونږ ته علماو اساتذاو او قائد جمعیت مونږ ته دا تربیت نه یې راکړی. نو هغه ډېر زبردست اصلاحي بیان کړی و، لهذا ما هغه بل بیان هم وکتو چې دا زه هر څه کولی شم، هر یو شی هم جوړولی شم. لکه څرنګه د جیل والا ویډیو هغه راغستې ده چې دا ډېر ښه وخت پکې تېرېږي او ډېره ښه روټۍ سیسټم دی پکې او ښه خوراک دی او ښه زبردست ترتیب دی. نو مونږ چې کوم دی هر څه هم کولی شو، خو کوو یې په دې وجه نه چې الحمدلله مونږ یو مذهبي پارټۍ کې او مونږ علماو سره تعلق دی. نو په دې وجه مونږ دغه څیزونه تاسو سره نه کوو. که تاسو هر څه کوئ خو مونږ چې کوم دی تاسو ته دغه خپل ځان بې عزتي او دغه کیسې مونږ تاسو سره نه کوو. خو لهذا لیاقت مومند چې کوم دی هغه ډېره زبردسته ویډیو شیر کړې وه، ما خپله باندې وکته. نو چونکې دغه څیزونه نه دي کول پکار، هغې باندې خو هسې خلک تنقید کوي ځکه چې هغه د جمعیت علما اسلام ورکر دی. نو په هغې باندې هر څه کوي، خو یو اسلامي ویډیو باندې داسې کمنټس کول نو والله داسې زه په خپله باندې دومره سخت خفه شوم چې بې انتها زیات. ملګرو دغه ویډیو شیر کړئ او دغه خلکو ته یې ورسوئ چې د دې نه څه فایده واخلي. او ما ته اجازت راکړئ، د الله په امان.